نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. درود شريف معي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزتمند ورونو محترم خویندو دا الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې موږ او تاسو نن د عرفات په دې میدان کې راجمع کړي. دا د خدای مینه ده موږ سره او د الله محبت دی موږ سره. الحمدلله. ډېر مالدار خلک دي، دولتمند کارخانه ده چې د هغې په قسمت او په نصیب کې نن دا میدان او دا ورځ دلته نشته. ډېر هوښیاران خلک دي، ډېر ښایسته ښکلي خلک دي او په صحت روغ خلک دي، خو نن د هغې قسمت کې دا ځای نشته. زمونږ او ستاسو په زړونو کې خدای پاک دا واچوله او موږ او تاسو رب العالمین د دې دپاره غوره کړو، منتخب یې کړو او موږ یې دلته راوستو. زموږ کې یې واچوله چې حج ته ځو او بیا یې منظوري راله راوسته او بیا یې حج له راوستو په دې لوی میدان کې جمع کړو. دا د خدای مینه ده. ګورې زموږ تاسو سره قسم دې زه حیران شم، زه خدای موږ ته هله څه کړي چې ته موږ سره دومره مینه کې. موږ څه داسې عمل کړی، زموږ اعمال هم څه اعمال نه دي او خدای ته بیا هم دومره مینه تا موږ سره وکړه او دونه محبت دې وکړه موږ سره چې موږ د دې میدان کې راجمع کړو. تمام اوس په دې میدان کې به موږ څه کوو؟ نن د دې زوال نه پس جنور واوړې تر ماښامه پورې په دې میدان کې به زمونږ خدای ته ژړئ او د الله ذکر به کوو، الله به یادوو. نور به پرېږدو، خوب به دې وخت کې نه کوئ، بس خوبونه مو کړه. دا هغه وخت دی چې دې وخت کې مونږ دلته لګیا یو، تقریرونه کوو، باره خیمه کې به لګېږي، تقریر به کېږي. مسجد نمیرہ کے امام صاحب لگے تقریر وکړي او دې وخت کې الله پاک فرشتې راغونډې کړي او خدای پاک خپلو فرشتو ته یو تقریر کوي. حضور پاک فرمایي چې الله څه وایي؟ الله وایي فرشتو تاسو خو وایئ چې انسان مه پیدا کوه، دې به په ځمکه کې فساد کوي او وینې به تویوي. دوی خو ډېر د لرې لرې ځای نه او په اوږدو لارو نن راغلی دی او د عرفات په میدان کې ماته جمع شوي دی او ماته ژاړي. زما د یارې نه دلته راغلي، زما د مینې نه راغلي دي. ای فرشتو تاسو ګواه اوسئ، تاسو په دې خبره ګواه کوم چې دا ټول ما وبخئ. فرشتې ورته وایي الله دې کې خو فلانکي ګناهګار دی، فلانکي پکې ګناهګار دی، فلانکی پاکی گناہگار دی، فلانکی خدا مقصد لراغلے دی، فلانکی خودی لراغلے دی.
الله چې د فرشتو خبره واوري الله وی ما ته پته ده د هغې نه خبر یم د دې نورو خلکو د وجې نه مې دا ورسره وبخل الحمدلله نو نن د خدای پاک د بخښنې ورځ ده وروڼو ګورئ او نن هغه ورځ ده چې الله پاک په فرشتو به فخر کوي چې تاسو وایئ چې انسان مه پیدا کوه په برسري راغلی خړ او تور مخونه یې نیولې دي راغلي دي بدان نه دي او د کفن دوه څادرونه سړو اچولي دي او زنانو مخونه ښکاره کړي دي او څښا بینتې دي او ما ته چغې وایي د لبیک اوازونه کوي او ما ته چغې وایي د دې خلکو بله مزدوري شته نه بې دی د دې نه چې زه وله د بخښنې مزدوري ورکړم او دې وبخم لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بدې چې الله خوشالي څومره چې الله تعالی لبیک وي او څومره الله اکبر وي او تکبیرات وي نو هغه رب العالمین خوشاليږي او الله فخر کوي په فرشتو باندې ورونو موږ خو ډېر ګناهګار یو داسې به څوک وي چې هغه کې به ګناه نه د ګناه نه پاکو پیغمبران تیر شوي موږ خو ډېر ګناهګار یو ډېر عاجزان یو او موږ هغه ګناه سره دلته راغلي یو او دومره د ګناه پیټې زموږ د سر د پاسه پراته دي که دا په شکلون کې چې زما خیال دا دی چې د اسمان دې غاړو ته به ورسي او موږ په یو تمه راغلي یو هغه تمه هم دا ده چې الله په خپلو بندګانو رحم کوونکی دی رب العالمین فرمایي ای بنده وی چې ته مانه څومره امید د بخښنې ساتې او مانه څومره تمه کې نو زه به دې وبخښم زما هېڅ پروا نشته او که ته مانه معافي غواړې نو زه به دې معاف کړم هېڅ پروا مې نشته او ای بنده که تا دومره ګناهونه کړي دي چې دا ځمکه کې بېډه ډکه ده ځمکه ډکه خو چې شرک دې نه کړی او ما له رانې نو زه به دا ځمکه د مغفرت او د بخښنې نه ډکه کړم د نیکو نه به ډکه کړم قسم دی الله په خپلو بندګانو مهربانه دی یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله ارحم بعباده من الام بولدها چې مور په بچي دومره مهربانه نه ده څومره چې الله په بندګانو مهربانه دی نو په یو سفر کې حضور پاک مبارک ناستو یو زنانه و یو ښځه و هغې کټوۍ پخوله ماشوم بچی یې په غېږ کې و نو هغه اور چې به کله لمبه وواله نو هغه بچی به یې تروستو کړ چې تاو وله ورنه شي او چې د اور هغه لمبه به یو کوټې لږه سړه شوه نو بچی به یې بیا را مخامخ کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نظر پرېوته نو دا ښځه لاړه او حضور پاک ته ودرېده وی د الله رسوله تا نه دي فرمایلی چې د مور په بچي دومره مینه نشته څومره چې د الله پاک په خپلو بندګانو ده وی بلکل دا ما ویلی دی نو وی زه خو به دا خپل بچی اور ته ونه غورځوم الله خپل بندگان ولې ورته غورځوي چې مینه زمانه زیاته شوه نو زه دا بچی ورته نه غورځوم نو الله پاک دا خپل بندگان بیا ولې ورته غورځوي یقین کوئ حضور پاک مبارک وجه او سترګو مبارکو نه یې اوښکې وبهېدې
او سیو فرمایا وی اللہ پاک اغا بندہ پورتا غرزائی کہ دا خدای پا مقابلہ کی ادرگی و سرکشی کئی کہ کم انسان دا خدای پا مقابلہ کی نودرگی و سرکشی نہ کئی اغا بندہ خدای پورتا نہ غرزائی بچین کی دا پلار او دا مور پا مقابلہ کی راشی و ادرگی او سرکشی شروع کی و پلار ترا برغیگی و مور ترا برغیگی نو اغا بچے مور دا کور او باسی شریع پلاری دا کور نو باسی اغم آگ کیو اتمانے پخلے سونا اللہ میرا با ندیروں بیا زمانو چیز لکی دی دانا وستک کہ دا خدای او لوی میدان رانا باندی کل دیو خبر دا تکون یو روایت کی دا سے مناغلی دی کہ دا قیامت روز کا لقائم شی او حساب کتاب کیگی ابدا میدانی کی دا منگ پکی والاری دا عرفات میدان دے دیکھے بھائی حساب کتاب کیگی دے ازمکہ دا ازمکہ بنی بل ازمکہ بھائی او زی بدئی چی دا کم دے کے منگا یو نو دا انسان پدلکی چی دار آلا چی خدای پاک یو میدان بھائی دا قیامت او زبتا تا محامخ کے گا او تب اللہ ما سرسکے یہ تم رمستا پڑھا کرا لج او دا خود زمونگا ایمان دے چی خدای با زمونگا تپوس کئی دمال تپوس بکی سنگ دے گٹلی دے او سنگ دے خارج کردے او دا عمر تپوس بکی چی دا عمر دے پسکی تیر کردے او دا پوئی تپوس بکی چی دا پوئی تا رما در کردے وا تا باغی سون پور عمل کردے نو چیلکی دے صرف دا منا لکنا دا چی خدایا دا قیامت پا دی میدان کی بدتا تا محامہ خدرے گا زبتا لسا جواب در کو اسرون منگ ناسیو منگ خدای لجواب ورکولی شو منگ لخدای سن دی را کردی منگ لخدای خکول شکل را کردی دی الحمدللہ منگ لی روح صحتون و روح وجودون را کردی دی الحمدللہ منگ لی بچی را کردی دی الحمدللہ منگ لی عزت را کردی دی الحمدللہ منگ لی مسلمانی را کردی دی الحمدللہ منگ لخدای سن را کردی منگ دا خدای نسو بختی دی خدای پاک آگا منگ لرا کردی زمونگ دا حیثیت دا منگ لخدای زیاد را کردی دی رو نمون چی اللہ پاک تا اور محامد شو خدای پاک زمون یو رکوٹ تر غوصل مکی من با اللہ لسا جواب ورکر قسم دے کہ من خدای لجواب ورکر شو من بسیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے نکی کار دل دے نزدی ہوتا کی دے دے ایسی دے پاس ہے کی دے برای چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا چی اللہ پاک تپوسو کی ذکر عیسائیان ہوئی کہ دا منت عیسیٰ علیہ السلام ویلی چی دمو دما دمور عبادتو کے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین اے عیسیٰ تا دے خلق تبیلی چی دمو دما دمور عبادتو کے منت خدایان ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ہوئی ما قلت لهم الا اللہ تا چی سبیلی دی ما غویلی شکر نکی نزدی کی موبیل سے جانا دینا لگے سلو کر لیں آج لیرے کے دے دیکھو ڈائریکٹ میں کرسی
سچې ګولا او سټیک شوی سټیک شوی سټیک دی خو دې نه لکس شوی आवाज में تړي دی خو مخ کې زنانه ولا دا دغه وته لګا شیدونه وته لګو چې پرده راشي بیجیم جوړ لگا نه ټولو کې نشته بهرحال ته موجودم بل نشته شکریہ अबलम करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइप की 1700 का सन लाइन है जी لا يشوف نو عیسی علیہ السلام نه چې الله پاک تاسو کې چې دا تا ویلو ابو ان الله ما نه دی ویلې هغه ویلې چې تا را تاسو ویلې نه دومره بد الله دا غي आवाज زوري چې د عیسی علیہ السلام د هر وختنه بد خپلې په ځای وینه راوځي الله نو چې عیسی علیہ السلام خدای مخ کې جواب نشي ورکولې او د خپلې په ځای د وجود نبی نه راوځي مونږ بسایو دا هر یو انسان په اړه کې واچوي چې مونږ دونه ګناهګار یو چې که په حساب کتاب شو د خدای په قانون شو زمونږ قصه ګرانه ده او زمونږ عمل نشته چې کوم عمل مونږ الله ته ورمخ کې کو او مونږ ورته وایو چې الله دا عمل هم کړی دی او په دې عمل ته مونږ وبخه مونږ دا نشو ویلی مونږ به نن په دې میدان کې یو څیز په زړه کې وړو ادا چې مونږ وایو چې خدایه تا په مونږ ډېر لوی کرم کړی دی تا په مونږ ډېر لوی رحم کړی دی او ستا د مبارک پیغمبر وینا ده چې کوم انسان په ګناه قرار وکړي چې مونږ ګناهګار یو او کوم انسان دا ومني چې الله زمونږ ګناه ډېره ده مونږ ګناهګار یو او دا ومني چې الله بخون کې دی ستا د ذات نه بغیر بل بخون کې نشته او مونږ په دې میدان کې ستا په حضور کې جمع یو نو دا امید دستا نستا د رسول الله مبارک وینا راځته مونږ بخې نن به مونږ د خدای د رحم امید په دې میدان کې ساتو چې الله په قانون خبره ګرانه ده او خبره ستا د رحم د خدای ته به په خپل منکرم کې او په مونږ رحم کې یو سړی راغی د حضور پاک په زمانه کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لراغی لاول په یو صحابي وګرځي دغه ورشه فلان کیلا بیا بل صحابي لا ورغه ورشه فلان کیلا ما سره دې خبره نشته پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېدې نشو بیا وته چاوي ته ورشه عمر سره سلام کنو حضرت عمر صاحب راغی حضرت عمر رضی الله عنه تسوي وی عمر زه خو په دې خلکو ګرځیدم تعالی نه ولېږم زه خو د باندې رلوي ګناه کړی ما څه ګناه کړی ما چې مړی به وشو نو ما به د شپې لاړم هغه مړی به مې راوویسته نو ما هغه مړي سره ګناه کړی ما دا چل کړی او کفن به مې تېرویسته هغه مې خرڅ کړ نو د مړو نه مې کفنونه مې ایستي دي هغه مې خرڅ کړي دي او د مرګ نه پس مې مړو سره ګناه هم کړی ده تاله راغلی یم زه حضور پاک ته څه ویم زه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نشم ودرېدی امید ته ځان لکه زه خو حضور پاک مبارک ته نشم ودرېدی یو صحابي له لاړم هغه وی پلان کې له ورشه هغه له لاړم هغه وی عمر له لاړ شه تا له رالم حضرت عمر صاحب ورته وی ستا ګناه د بخښنې نه ده پام کوه حضور پاک ته مخامخ نشئ زه لږ شه سپېره مړو سره څوک ګناه کوي د مړو نه څوک کفنونه وباسي
ته انسان یې خپله خور نه وینې خپله ښځه نه وینې خپله مور نه وینې د مرګ نه پس چې دا چلونه کړي دي او کفنونه دې دیستي دي او بیجابه دې په لحد کې پرېښي دي زه رخصه دا سړی لاړو ووته بلر کې आवाज راشي تاسو عجیبه یې ما په خیال ټول د 200 روپو شی نه شي راوړی څه نه مې مړه پوټې شی نه شی راوړی کوم ځای کار کوي आवाज راشي دا عجیبه کار کوي دا څونه قیمتي ورځ ده او دې څونه ضرورت دی تاسو یو شی نه شئ کولی زه لږ شروع شه خپل کار کوم پیغمبر علیه السلام ته مخامخ نه چې ستا په حق کې به څه فیصله کوي دا سړی لا او تلو سره د بقي مقبرې ته لاړ او دا خاورې به یې راغېښتې او په سر به یې چولې او څه به یې وې وی یا الله زه خو یو صحابي له لاړم هغه سره مې رحم ونه مونده بل له لاړم هغه سره مې رحم ونه مونده عمر له لاړم هغه کې مې رحم ونه لیده او یریږم چې رسول الله مبارک له ورشم هسې نه د پیغمبر علیه السلام د خوله نه د ما د دوزخي اواز وخېږي زه به څه کوم غرق به شم تباه به شم دا خاورې به یې راغېښتې او په دې سر به یې شیندلې یا الله زه څوک کړم خدایه تا له راغلی مې او تا ته ولاړ یم پروردګاره حضرت جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک ته عرض کوي د الله رسوله زما یو بنده راغلی دی معافي غواړي ما نه یریږي او ما ته چغې وایي او ستا صحابه هغه د ما د امید نه اخوا کوي زما د رحم نه شړي رحم خو زما دی زما په لاس کې دی خیمه بنده کړه خو سړي راځي حاجي سړي په هغه لار رانوځي زنانې وي او که سړي په هغې لار ونه ده خیمه دې بنده کړه په دې لار راځي جبريل عليه السلام راغی جبريل علیه السلام راغی او حضور پاک مبارک دا خبره وکړه حضور پاک صحابه عمر ته وی څوک وی د الله رسول دومره غټ ګناهګار دومره ظلم یې کړی دی وی ورشه دا سړی را پیدا کې رب العالمین اعلان وکړه ورشه ریولی سره د دې دومره ګناهونو چې دې ما ته چغه وي او زما د رحم امید کوي ما بخلی دی ورپسې ګرځېدل صحابه او ګرځي ورپسې او د بقي په مقبره کې هغه انسان لګیا دی په سر خاورې کوي او خدای پاک ته جاړي یا الله ته به ما سره څه کوې خدایه الله ما خو په یو کس وګرځېدم خو چا کې مې رحم ونه لیدم او الله تا کې خو رحم شته که ته خو رحم والا ذات یې که نه تا ته خو چې 100 کاله یو سړي شرک کړي شرک او توبه راته وباسي نو الله یې ته بیا هم معاف کوې بل چا کې رحم نشته الله تا کې خو شته حضرت عمر ورغې د مټې ونیو هله بچې رورې راپاسه ستا متعلق الله سپیشل جبریل علیه السلام حضور پاک له رالیږلی دی او ته خدای بخلې الله معاف کړې هغه هلته یو چغه وواله او د بقي په هغه مقبره کې دې څه ووته موږ نن هغه ذات ته په دې میدان کې ولاړ یو زما ورو موږ ډېر ګناهګار یو ډېر موږ دومره ګناه ځان سره راوړی چې زموږ د وجود د ویښتو نه ډېره ده موږ دومره ګناه ځان سره راوړی چې د دې ونو د دې پاړو نه زیاته ده موږ دومره ګناه ځان سره راوړی چې د دریاب د قطرو نه زیاته ده خو موږ دا وایو چې خدای مخلوق کې رحم نشته نن مخلوق په موږ رحم نه کوي الله مور کې به هم رحم دومره نی څپېړه به راکړي الله پلار کې به هم رحم نی الله د کور نه به وباسي بچو کې به هم رحم نی الله خدا مو ایمان دی چې خدای تا ډېر لوی رحم دی ته ډېر لوی کرم والا ذات دی الله زمونږ په زړه کې تا چولی دی او تا دلته الله راوستی یو نو خدای په مونږ به دا رحم کوې الله لندنه درخواست کوو حق هم در باندې نشته خدایه زمونږ په تا هېڅ حق نشته الله مونږ خوله د دې قابله نه ده پروردګاره چې مونږ تا ته پې سوال وکړو مونږ دا ځان قابل نه ګڼو چې مونږ تا ته آواز وکړو خو ستا د رحم امید لرو خدایه په مونږ به رحم کوې نن به په مونږ رحم کوې الله زمونږ ګناه به معاف کوې الله مونږ به د دې ځای نه هله ځو پروردګاره چې زمونږ ګناه معاف کړې ستا مبارک پیغمبر الله فرمایي
دا مبارک پیغمبر چې اے بندگانو چې تاسو دومره ګناهونه راوړه چې د اسمان غاړو ته رسېږي که نه او شرک نه کوئ نو زه به یې درته معاف کړم هېڅ پروا مې نشته نو خدای ستا پې څه پروا ده نه د چا نه ستا یره شته خدای نه د چا نه شرمېږې الله نه در باندې د چا زور شته پروردګاره موږ ستا بندګان یو موږ مسلمانان یو زموږ ایمان دی چې ستا موږ سره مینه ده ځکه دې میدان ته راوستی یو نو د الله نه به سوال کوو د الله د رحم امید به ساتو چې الله په خپل رحم او خپل کرم په موږ وکړي او انشاءالله امید به ساتو دا به په موږ کوي زموږ رب دی زموږ رب دی زموږ رب دی زموږ خالق دی زموږ مالک دی موږ یې لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بخاری شریف کی حدیث سے حضور پاک مبارک فرمائی یو سړی ډیر زیات ګناهګار دا د رسول الله مبارک د خولې خبره ډیر ګناهګارو چې کله مړ کېده بچي راجمع کړه نو بچو ته وایي ایو ابن انا زه څنګه پلار یم بچو ورته وایي بابا ته خو ډېر ښه سړی تا خو موږ ماشومان لوی کړو موږ له دې وګټله او موږ دې لوی کړو ته خو ډېر ښه پلار وی ښه بچې دا منې وی یا وی زما سره به یو واده کوې وی بابا څه واده بې وعدې موږ ستا خبره منو وی نه یو کار دی چې ما سره به وعده کوې چې زما خبره به منې نو حضور پاک مبارک فرمایي د بچو نه کلکې وعدې واخیستې اخذ منهم المواثیق کلکې وعدې یو نه بار بار یې تې وعدې واخیستې بابا ولې څه خبره ده بې وعدې ته حکم کوه وی بچو چې کله زه مړ شمه او زما نه ساه وخیږي نو ما به وسوځوې او بیا به مې چې ومې سوځوې نو زما د هډوکي به وټاکوې معده به کې نو زما د ایرې به راوالی چې کومه ورځ باندې ښه تیز بادي که نه نو نیمې به په اوبو ته ونولې او نیمې به په دې اوچه باندې ونولې بابا دا ولې ګوره بچې ما وعده د نه وانه غشته نه بچې بابا دا ولې څه چل دی وی زه دونه ګناهګار یم که نه چې زه د الله په حضور کې نشم ودرېدی چې زه الله ته مخامخ ودرېږم او زه الله ته یم چې الله ما وبخه زه دونه ما ګناه کړې ده زه به الله ته څنګه ودرېږم بس دا کار کوم که په دې باندې خدای پاک وبخلم چې زه که ورک شو ځانې وسوځه ورکې که ځانه ځان واپس یې راجم دی کوم زه به خدای ته څنګه ودرېږم زه به الله ته مخامخ څه وایم په ما خو الله ډېر احسانات کړي ډېر کرمونه یې په ما کړي دي لیکن زه به الله ته څه مخامخ ودرېږم وی بابا نو ګناه د پاسه بل جرم وی بچې دا زما کار زما وصیت دې پوره کوی ډېره ښه ده حضور پاک مبارک فرمایي د بخاري شریف مسلم شریف د ټولو حدیث دی چې کله تسوته بچو د هغه خپل پلار د وصیت مطابق راواغېسته او اور یې ورته ورته که د هندوانم سوځئ خلک او ایره ایره او چې کله ایره ایره کړه هغه هډوکي موله میده کړه دا ټول ایرې راواغېستې نیمې په دریاب کې ونوستلې او نیمې په دې کوچه باندې ونوستلې رسول الله مبارک فرمایي چې د الله نه څوک کم ځای پټېدی شي دریاب ته هم حکم وشو اوچو ته هم حکم وشو هغه ایرې راجمع کړې چې راجمع کړې کونې یې ورته وي واپس یې دې جوړ الله ځان ته مخامخ الله وایه د جرم د پاسه جرم دا دې ولې کړي ته مانه غیبېدې شوې وی نه الله
ما نه پټېدې شوې نه الله ما نه روکېدې شوې نه الله دا دې ولې کړي یو ټکي دې سړي ویلې دې نو دې ټکي ته وګورئ ښه من خشیتک یا رب وانت تعلم خدای ستا نه یریدم الله تا ته پته ده الله تا نه یریدم تا ته ودرېدې نه شم دا کار مې کړی دی ښه ایمان یقین زما په تا مضبوط دی چې ته ما جمدې کولی شي خو نه شم درته ودرېدی ستا د یرې نه مې دا ارسه کړي دي رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړه ای فرشتو دې سړي یو ګناه په مخ د ځمکه نه ده پرېښې د یو نیکي نه ده کړې خو دا دې چې څه وایي ټیک وایي د مرګ په وخت کې د ده په زړه کې د ما یره پرته وه نو چې ما نه یریږي زما طاقت مني ځان کمزورې مني نه به بخم زما وبخلې جنت ته ده دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده مونږ دې زمره کې داخل یو زما ارونه مونږ نشو ویلې مونږ حج کړی مونږ څه حج دی زمونږ به څه حج وي مونږ خو هغسې نشو کولی کوم چې د حج طریقه ده زمونږ پیسې به هم ګډې وړي هغسې به نه چې کمې سوچه دي مونږ باندې مبلا حقونه هم راپورې وي د خدای حقونه به هم راپورې وي مونځونه زمونږ ګډ وړ صدقې خیراتونه زمونږ څه دي مونږ ټول هر څه ګډ وړ هغه مینه مونږ خدای سره نه ده کړې کوم چې بچو سره کوو هغه هم رسول الله مبارک سره نه ده کړې کوم چې د خپلو بچو دپاره کوو هغه مینه هم د خدای کور سره نه ده کړې کوم چې د خپل مال او دولت سره کوو یو سیز بنن الله ته مخکې کوو زما وروڼو دا چې خدایه مونږ ګناهګار یو ته رحم والا بل څه شته نه مونږ دا یو ټکي چې الله مونږ ګناهګار او مونږ دومره ګناه راوړې ده چې د شګو د ذراتو نه زیاته ګناه ده پروردګار او دا مو ایمان دی چې الله د په خپلو بندګانو ډېر مهربانه ستا ډېر زوی رحم دی ته ډېر زورور یې ستا د پاسه زورور نشته ته چې څه فیصله وکړې خدای هغه فیصله څوک نشي رد کولی فیصله ستا فیصله ده پروردګار نو مونږ به د یو څیز ته ګورو یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی حسن بصري د هغه یو مریده وه او شاګرد یې وه د هغه په درس کې به زنانه هم کېناستېدل او سړي زنانه به داسې پردې نه یو طرف ته او سړي به دی د دې زنانه یو زوی و یک تنها او زنانه خاوند مالدار و نو چې دا خاوند یې مړ شو نو مال ډېر پاتې شو هغه زوی ته نو زوی نیازبین و هغه به په غلطو لارو هغه مال دولت لګاو په غلطو دې مور به دا بچې بوته حسن بصري صاحب له چې استاد جي زما دې زوی ته دوا وکړه دته نصیحت وکړه هغه به ورته نصیحت کوه د هغه مجلس کې به ټیک و خو چې بار بار ووت بیا به په غلطو په ګناهونو به سر شرابونو او کبابونو مور ورسره ډېره زیاته خواري وکړه حسن بصري صاحب له به یې بوته او بیا به یې راوسته بیا او کله به یې حسن بصري صاحب له ډوډۍ وکړه او د هغه شاګردانو لا به یې کور ته راوغوښتل وایي زما دې بچي ته نصیحت وکړه هغه هم ورته په نصیحت لوستلی شو خو دا لږ لوخور و سمته نه اخره کې خدای راونیو دا ګوره اشترونو ښه په خپل مال به نه نازېږو په خپلو بچو به نه نازېږو او خپل طاقت او قدرت او د بدن په قوت به نه نازېږو قسم په خدای زمونږ د وجود یو رګ د خدای په لاس کې دی یو رګ چې دله کټ که یو رګ د دماغو بیا به لیونې ګرځې خولې نه به دې لاړې میږي بیا به څه کوې قسم دی که ډاکټر سره هم بیا علاج یو معمولي غوندې بیماري درته ولګوله د کینسر وغیره بیا به څه کوې او داسې بیماران دي داسې بیا بیماران دي چې ډاکټر ورته ووایي چې دا لا علاج یو فالج یې در باندې راوست بیا به څه کوې بیا بچي به هم در باندې تنګ دي هره ګړی کې مونږ الله ته محتاج یو بس خدای اخره کې راونیوه چې راوینې په بیمارۍ پرېوه پیسې په علاج لګوه هغه زمانه کې چې کوم طبیبان ډاکټران هغې وایي مرض دی لا علاج دی کور ته راغې ورو دوړېږي اخره کې کټ کې پرېوت مور به ورته بیا نصیحت کو چې بچې ما درته نه وی اوس به څه کوې تا خو په ژوند کې چې د نیک عمل نه دی کړی تا خو زه هم خفه کړی تا خو ما استاد حسن بصري هم خفه کړی اوس به څه کوې دې بچې په مور ورته وی بچې یو کار وکړه اوس خو توبه وباسه خدای ته
ته خو لا علاج بیماری خو د لا علاج ده یا نن مرې یا سبا مرې اوس خو الله ته توبه وباسه هغه هلک ورته وایي مورې ستا څه خیال دی ته خو هوښیاره ښځه چې ما دونه موده ګناهونه وکړل په دې رکوټې توبه به اوس ما خدای معاف کړي الله به وایي ټول عمر دې ګناهونه کول خو چې پرېوتې او ما رونیولې نو اوس خدای پاک ته توبه وباسي په دې به ما خدای معاف کړي مور ورته وایي ګوره بچې لکه زه چې تاسو ته اوس لګیا یم بچې ستا ګناه ډېره ده خو د خدای رحم ستا د ګناه نه زیات دی ګوره بچې تا ته خدای نه دی معلوم ګوره الله ته چې څوک سر ولګوي او ورته جړو کړي نو الله پرې ډېر زیات خوشحالېږي مه کوه دا هلک ورته وایي ښه یو چل وکړه مورې زه توبه وباسم خو په یو شرط ما له حسن بصري صاحب راوړه چې هغه راته توبه و یو هغسې زه وکړه مور یې خوشحاله شوه په منډه منډه لاړه حسن بصري رحمت الله علیه په دا تابعي دی وی محدث دی چې لاړ ورپسې ورته وی اله استاد جي کار وشو زما هغه بچی خو کټ کې پروت دی تا مو ته دواګانې وکړې او اوس هغه توبه وباسي خو یو شرط یې لګولی چې ما له حسن بصري صاحب راوړی اله استاد جي را سره لږ راشه بس هغه هم جلال کې راغی تویش کې راغی وی ښه اوس چې د لادو بادو پرېوتو سما غواړم چې ټیک ټاک و نو توبه نشته ما له خو یې پخ کړی دی کله دلته راوله کله ما وله بوځه اوس توبې زه بلکل زه نه ورځم روک دې شي چې ما له رانه شي او دا م راته وایم زنانه ته وایي چې که مړ شو ګورې دا به ما ته نه وایي چې جنازه وکړه ما له یې پخ کړی دی په نصیحتونو باندې مور یې غریبه دقسې راله مور خو مور یې که چې راله زوی ته وایي بچې ما درته نه وایي چې سم شه زما استاد نه راځي وایي چې ما له یې پخ کړی دی ما ورته ډېر نصیحتونه کړي دي خو د نه دي منلي اوس چې پرېوت د لادو بادو نو اوس لګیا دی اوس توبې وباسي او بچې دویم هم درته ویم زما استاد وایي چې که مړ شو جنازه هم پرې نه کړو ما له به جنازې له به ماله نه راځي چې راشي جنازه پرې وکړه دا هلک ورته یې مورې ما درته نه وایي چې زما توبه دې وخت کې د قبلېدو نه ده ما خو تا ته وختي وایي چې نه قبلېږي ما ټول عمر ګناه کړې ده خو مورې بس یو چل به وکړي چې زما نه سوق شي چې زما جنازه به نه کړي جنازه څه شی دی سفارش دی که چې یا الله دا سړی مړ دی نو زما سفارش به تاسو خدای ته کوئ زما ګناهګار مورې دا چل به وکړي چې زما په دې یو کار به وکړي زما د خپه کې به یې دا لوپټه واچوي زه دونه کمزور یم چې ته مې راښکې شي او په دې لارو کوڅو کې به مې راکاږي وای به چې څوک د خدای نافرماني دی سزا ده او مورې ما به ښخی نه په مقبره کې یو کنده کې به مې وغورځی که زه دې مقبره کې ښخ کړم نو ما له به خدای دونه سزا راکوي او دونه چغې به ووایم دونه چغې چې مړي به رانه تنګي نو مړي را باندې ولې تنګې مور غریبه په سوچ کې پرېوته چې خدایه دې سره ده سره زه څه وکړم په دې اوازونو کې دا زوی مړ شو چې مړ شو مور خو داسې کولی نه شي چې زوی له اوس پکې پړې واچي او په لارې راکاږي او څنګه به یې کندې ته غورځوي په دې سوچ کې پرته ده اوښکې بیږي او په لوپټه اوښکې پاکوي چې دروازه ووالی شو چې دروازه ووالی شو دا م اوس په دې سوچ کې و چې باروز هم څوک وګورم چې دا زوی را سره ولمبوي او دا زوی رانه ښخ کړي چې دروازه څوک یې وی حسن بصري ما استاد جي اوس راغلی ما درته نه وی چې راشه اوس راغلی زما بچی بې توبې لاړه زما بچی خو وی چې دی راشه او ما ته توبه وښیي چې هغسې توبه زه وباسمه نو هغه وخت نه راته اوس راغلی اوس څه لپاره راځې وی ته خو ور لرکه که مور یې ورله ور یې لرې که نو حسن بصري صاحب ورته څه وایي وی ستا د راتلو نه لږ ساعت پس زه وده شو نو خوب کې مې رب العالمین ولیده الله مې ولید الله ما ته څه وایي الله وی ای حسن بصري ته زما د مینې او زما د محبت دعوې کې ما وی والله وی څنګه دعوه کې زما په دوست د جنازې نه انکار کې او زما د مینې دعوې کې زما یو دوست دی مړ دی د هغه د جنازې نه انکار کې نو زما په دوست جنازه نه کې څنګه ما سره مینه ده هله شا به دروازه کوله وکړه لمبوم به یم زه
او قبر دفن به هم زه کوم او جنازه به هم زه کوم ګوره دومره الله په خپلو بندګانو مهربانه و چې دې ورته وجړل الله ته او قبر دې را دې سر نه وي زمونږ دا سر د دې قبر او د لویې نه ډک دی ډک دومره په دې سر کې زمونږ مازغه نشته لکه څومره چې په ده کې لویي پرته نه او په ده کې قبر پروت چې دا قبر او لویي د دې سر نه مونږ وباسو دا لرې کړو مونږ به په څه قبر کوو زمونږ څه دي د قبر که معمولي خدای راونیمو قسم په خدای که بیا هم ته خدای پاک نه څوک خلاص کړي یو سیلاب چې راشي د خدای پاک دې سیلاب ته غرونه نشي ټینګېدی پولونه ورته نشي ټینګېدی یو زلزله چې راشي قسم دی که غرونه ورته ټینګ شي یو درس چې ورکړي هر څه تباه کړي خدای پاکه د خدای طاقت د هر څه د پاسه یې د مارو یو سیز بدن پړه کې ساتو بار بار درته وایم ادا چې خدای مونږ ډېر ګناهګار یو هلکه یو که نه یو ډېر ګناهګار یو دومره ګناه ده چې مونږ یې شمېرلی نه شو او دویم څه الله مونږ نن ستا رحم له راغلي مونږ حساب کتاب له نه یو راغلی په حساب کتاب چې مونږ غرق یو په حساب کتاب یې مونږ تباه یو دنیا کې هم تباه یو په آخرت کې هم تباه یو مونږ صرف او صرف رب العالمین ستا رحم له راغلي زمونږ د ملک یو قانون دی تاسو ته پته یو سړی مرګ وکړي او چیشن کې په هغه کیسو چلیږي او دې کله 500 اډر وکړي که نو هائی کورټ ته لاړ شي نو هائی کورټ هغه اپیل خارج کړي وي دا مرګ تا کړی دی هم پانسي کړي نو سپریم کورټ ته اپیل وکړي که نو سپریم کورټ هم هغه اپیل خارج کړي هغه وایي دا مرګ تا کړی دی بس په ده د قانون دروازې بندې شوې دې پانسیګاډ کې پروت دی بره د ده د اپیل اډو څه شته دی نه و یو قانون کې یو شی شته هغه ده چې صدر ته دې رحم درخواست کوي او هغه رحم درخواست سي هغې کې دا ني صدر ته چې دا کار به نه دی کړی ځکه خو درې عدالتونو ثابته کړه چې دا مرګ ده کړی هغې کې دا ولیکي چې یاره زه ما بچي دي ماشومان یا دا ولیکي چې ته په ما رحم وکړه ما دا کار کړی دی دا نه وایي چې نه دی کړی دا مې کړی دی ځکه درې عدالتونو خو پانسي کړ نو صدر ته د اختیار شته بیا قانون کې صدر مملکت ته د اختیار شته چې سره دی چې د دریو عدالتونو به د فیصله ده کړې ده چې دا مرګ دا کړی دی او تا د پانسۍ قابل یې چا باندې 3 ځله پانسي ولیکي 50 څلور ځله 50 15 ځله ولیکي خو صدر ته د هغې د پاسه هم د اختیار شته چې سره د دې که معاف کوي نو معقولی شي بخلی شي نو چې د پاکستان صدر ته په قانون کې د اختیار د رب سره د اختیار نشته د قانون مطابق خو مونږ غرق یو د قانون مطابق خو مونږ سره څه نشته د خدای دونه کرمونه او دونه رحمونه دي په مونږ چې د مونږ عمل د هغې شکریه نشي ادا کولی د مونږ به څه عمل یې د هغې شکریه به سي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی بني اسرائیلو کې یو سړی و په بني اسرائیلو کې نو 1500 کاله د الله عبادت کړی دی 500 سال دا هم د رسول الله مبارک د خولې خبره او څنګه 1500 کاله عبادت یې کړی دی په یو جزیره کې دی او د خدای نه سوال کړی نیک سړی دا ګورې د رسول الله مبارک خبره نو جزیرې ته تللی هلته د خدای عبادت کاو او هغه زمانه کې رهبانیت جایز و ښځه به یې نه کوله بچي به یې نه او ځان له به لګیا او د خدای عبادت به یې کوه په هغه جزیره کې ورته الله پاک ګیر چاپېره خو د دریاب ترخې اوبه وې د خوږو اوبو یو چیره پیدا کړی و د هغې نه به یو جام وبس کړی او د انارو یو بوټي والا خدای پیدا کړی و د هغې انارو نه به یو انار را شوکه و هغه به یې خوړه په دې ژوند تېرېده 1500 کاله حضور پاک مبارک فرمایي داسې عبادت یې وکړ چې بغیر د ریا نه چا لیدی نه دی او د شپې او د ورځې عبادت او د ورځې روژه نه غم شته نه خادي شته نه چا سره خبرې شته نه اترې شته نه غیبت شته نه دروغ شته بس یو دی دی او یو خدای دی او چې کله مړ کېده که نه رسول الله مبارک فرمایي نو الله ته یو سوال وکړه چې خدای زما نه به ستا د سجدې په وخت کې وباسي او بیا به زما وجود محفوظ ساتې د دې حشراتو مشراتو نه چې همدغسې په سجده پروت یم او د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زه د سجدې نه سر اوچت کړم او تعالی در روان شو او حضور پاک فرمایي چې الله ورسره همغسې هم کړه په سجده پروت و چې سات یې ووته او اوس هم په هغه جزیره کې د هغه وجود محفوظ پروت دی الله محفوظ ساتلی او قیامت پر ورځ چې خلک قبرونو نه پاسېدي به د سجدې نه پاسېنی اقبال الله لري
نو چې کله دې مړ شو ساتي وته او رب العالمین ته ور مخامخ شو دا روح نو الله فرمایل بنده ما په خپل فضل وبخلې زه جنت ته وجود بر محفوظ ښه زه جنت ته دې اړه کې وایي دا ګورې زه ته بیا ویم د رسول الله مبارک د خولې خبره دې اړه کې وایي چې خدای تا په خپل فضل وبخلم ټیک ده خو ما چې 1500 کاله عبادت کړی دا ټول عمر روژه ده ریا پکې نشته منځونه دي بچي نشته ښځه نشته ټول ستا دپاره دروغ غیبت یو ځه او یو ته نو الله دا به دې ویلي و که نه چې تا هم 1500 کاله تېر کړي دي عبادت نو ما فضل وکړه نو ته فضل په بل چا ولې نه کې ما خو 1500 کاله نو هغه دې اړو ذکر نه کړ خدایه ادې پکې اړو یاد د کړ د هغه عبادت ذکر خو به دې کړ اړه کې تېر شي اړه کې په خولې څه نه دی الله علیم بذات الصدور پړونو خبردار فرشتو ته حکم وکړ دی بوزه او د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودره نو چې بوې ته د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودره او د دوزخ د تاو پیراغي نو چغې کړې د تندې مړ شم یا الله وبره یو فرشتي ولا وبره وړې دا وبره نو چې دا وبو پسې منډې کړه هغې ته وبو چته کړه نو چې دا ور ټوپ کړه هغه ته نورې مو چته وی دا خدای بنده د تندې مرم دا وبره وی دا دنیا نه ده ښه د آخرت دی هلته به خیراتي اوبه میلاوی دی دلته د دې قیمت به ورکړې وی ما سره څه لیدل یو دمړی هم نشته یو روپۍ هم نشته وی تا سره هغه شی شته چې د اوبه پې خرڅېږي وی څه دي وی د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کاله عبادت په دې خرڅوم که راکې در کوم که نه راکې خپل کار کوم د دوو کسو جوړه ده او شکر وباسه چې 1500 کاله دی یاد کړه دا خو را سره دي که د دې نه د یو ورځ زیاته یاده کړې او ما سره به نه وه هله تندې مرم امې درکه خو د اوبه راکړه هغه اوبې وڅښلې الله فرشتو ته ویو سره مخامخ وی که نه وایه بنده ما خو په خپل فضل بخلی خو تا پکې دا خبره وکړه چې عبادت مې 1500 کاله کړه راوړه هغو ده خرڅ کړی او یې خطا خپله د یو جام قیمت اوبه 1500 کاله مقرر کړه مونږ په زور نه دی در خرڅ کړی څونه اوبه دې څښلي دي د یو جام په عوض کې 1500 کاله راوړه او ما چې دا انار هغه دانې درته کړی که دا مې نه وې کړی ته عبادت کولی شو او دا خوږې اوبه په جزیره کې چې دا مې نه وې پیدا کړی ته عبادت کولی شو او دا روغ صحت چې مې درکړه ته عبادت کولی شو که دا مې نه وې درکړه اوس به څه کې نو مونږ به څه کوو خدای سره دا د هارون رشید ښځه وه زبیده د دې عرفات نه د کم ځای نه یې نیر راوستی دی ښه په دې عرفات یې تېر کړی دی په مزدلفه او منات او مکې مکرمې ته یې بوت د دوه نوکه ښځه وه زبیده او فری به خلک حجونو نه بوتل او دې غریبانانو کونډو مسکینانو له به په کاسو ډکې روپۍ ورکول او په محل شاهي محل کې دا فیصله کړې وه چې زما په شاهي محل کې به هغه څوک ډیوټي کوي د چپړاسي نه والا سیکرټري پورې چې د قرآن شریف حافظ وي چې مړه شوه نو یو لوی عالم و هغه په خوب کې ولیده وی زبیدې الله د سره څه وکړ وی الله ته چې مخامخ شم وی الله فرمایلی زبیدې لمونځونه دې م کړي دي صدقې دې م کړي دي حجونه دې م کړي دي په خلکو دې م کړي دي مدرسو سره دې م امداد کړی دی نهر دې م راوستی دی خو زبیدې دې کې ستا څه دي دا خو ما دله حسن درکړه او بادشاه مې در باندې مین که او د هغه په نکاح کې مې راوستی نو دا کارونه دې وکړه که ما حسن نه وې درکړی او د بادشاه ښځه نه وې تاسو کولی شي دا خو ما روغ صحت درکړه که ما په لاس وخت پوشله پیدا کړی وې یو بانډه کې مې چې یو غریب کور کې پیدا کړه تا څه کولی شي دا خو ټول زما برکت دی ستا پکې څه دي دا مینه خو د نیکو د له ما پړه کې اچولی ستا پکې څه دي وایي مې زه زبیدې غرقه شوم وی الله فرمایه چې زبیدې په یو عمل دی بخه هغه عمل څه دی وی یو ځل بانګې وې بانګ او تا ډوډۍ خوړه ستا په سر لوپټه نه وه نوړی د خولې ته اوچته کړې و دې کې بانګ شروع کړو نو تا زر هغه نوړی واپس کړه په پلیټ کې دې کېښوده او زما د نوم احترام دې وکړه لوپټه دې په سر کړه چې بانګ کړه نو بیا دې نوړی اوچته کړه زما د نوم قدر دې کړی دی زما د نوم عزت دې کړی احترام دې کړی په دې مې وبخلې زه جنت
نن به موږ د لبیک احترام کوو او د الله اکبر احترام به کوو او دا به زمونږ نن به موږ دا نه وایو چې خدای موږ عمل کړی نن به موږ دا نه وایو چې خدای موږ دا کړی دی او موږ دا کړی دی او موږ دا کړی دی او موږ دونه پیسې ولګولې او دلته رالو دا مینه خو زمونږ په کې خدای چولې نن به موږ دا یو ټکې وایو د زړه نه به دا هر څه وباسو زمارو هر څه به وباسو دلته او نن به دې خاورو کې ځان خدای ترغړو نن به په دې نور خدای ته ودرېږو لږ ساعت پس د تاسو له مقدر کوم داسې بار به وځئ خو چې دی دنه خطا نه شي ګورئ خیمو ته به خیال ساتئ دوه درې کسانو دی نږدې او په دې نور داسې یو منټ 2 منټه الله ته ودرېږي دې نور باندې ودرېږي او قبلې ته مخکې الله ته وجاړئ خدای ته قبر کې بیا جړه فایده نه درکوي د قیامت په ورځ جړه فایده نه درکوي دلته به جړه فایده درکوي نن په دې میدان کې او نن کم قیمتي میدان دی او کمې قیمتي ورځ ده ورځ د جمعې او د عرفې ورځ واه واه دا د خدای په فضل موندل کېږي ورځ د عرفې میدان د عرفات او ورځ د جمعې دا هغه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج په دې ورځ باندې او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو یهودي وایي ستاسو په قرآن شریف کې یو آیت خدای نازل کړی وایي که دا زمونږ یهودیانو ته نازل وي نو هغه ورځ به مونږ اختر کوو اختر هر کال به مې پې د اختر خوشحالۍ کولې وایي ایت آیت هي دا کم آیت دی الیوم اکملت لکم دینا دا د دې عرفات په دې میدان کې په دغه اخري حج کې په حضور پاک نازل شوی الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ مې ستاسو دین ستاسو دپاره مکمل واتممت علیکم نعمتي او خپل نعمت مې درته پوره کړ وردیت لکم الاسلام دینا اسلام غوندې ښکلي دین مې درنه درکړ داسې قیمتي آیت دا آیت چې الله وایي ما در باندې خپل احسانات پوره کړل ما دین دله مکمل کړ او د دین نوم مې هم دله کېښود چې اسلام دی نو که دا آیت مونږ ته نازل وی نو په هغه ورځ به مونږ اختر کوو اختر حضرت عمر صاحب ورته وایي تا ته پته شته تاسو به د آیت د نازلېدو نه پس اختر کوو مونږ له مخکې خدای د 2 اخترونو پر ورځ نازل کړی د مسلمان اختر خدای چې د مسلمان ګناه خدای وبخي یو د جمعې ورځ وه یو د عرفې ورځ وه او میدان د عرفاتو د مسلمان اختر دی دې ته اختر ویلی دی اختر د خوشحالۍ ورځ ته وایي د خوشحالۍ ورځ ولې ده د خوشحالۍ ورځ ځکه ده چې نن به که خیر موږ خپل رب بخي انشاءالله دا به زموږ دپاره د خوشحالۍ ورځ د 3 څیزونو نه به ځان ساتئ بس 3 کسه نه بخي یو مدمن الخمر چې همیشه شراب څکي یکم همیشوالی ټکې لګولی څه مطلب که یو سړي شراب څکلی دی او دې توبه وباسي چې بیا به نه څکم دا هم معاف شو خو چړه کې توبه نه همیشه څکي دا به نه بخي بل مشاحن چې مسلمان سره کینه ساتي حسد ساتي مسلمان سره دا ولې ښکلی دی دا ولې مالدار دی دا ولې عزتمند دی دا ولې خلق قدر کوي نو دا څیزونه چا ورکړي دی الله ورکړي نو ته په خدای اعتراض کې خدای سره جنګ کې ته د خدای نه ځان پوی ګڼې او دریم سودخور چې کوم سړي سودونه کوي او سودخور دا درې واړه دې خدای ته وجاړي توبې دې وباسي دا درې واړه دې خدای ته دلته وجاړي توبې دې وباسي چې الله باس توبه 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 ما به ته معاف کړې بس زما توبه را نو د 100 کسو قاتل هم خدای بخلی دی ښه حضور پاک فرمایي زه نه وایم ګورې زه راته حدیث وایم په بخاري شریف کې حدیث دی یو سړي 99 قتلونه کړي اوهو قتل څونه لوی جرم 99 یو عالم لاله یو کم سل مې وجلی دي څو کم اوس مې توبې ته کېږي وی ته نه بخلی کېږي تورې اوچته کړه هغې ووایي چې نه بخلی کېږي مونږ چې تام پیغمبر سل او دې پلانکي کلي کې یو عالم دی هغه له لاړ شي هغه عالم ډېر رحمدله دی چې څوک هم راځي وي توبه وباسه الله به دې معاف کړي دی روان شوی خدایه نو زه څوک هم بس ما کړي دي نو
دا ته نشم ویلی چې ما دا ګناه نه ده کړې همدا ټکې چې دا دې درته وایم چې خدای به ستا رحم ته اوس ودرېږم روان شو او په دې نیمه لاره نه دې خوا په مرګ راغې پرېوته اوس الله عجیبه نظام دی یو خو یې د رحم فرشتې ورولېږلې بل خو یې د غضب ورولېږلې غضب والا ته وایي سړي سل وجلې دي ورځی ساتې وباسئ رحم والا ته وایي ورشه توبې له روان دي سات دواړه رالل یو وایي مونږ الله رابلې مونږ الله رالېږلي جګړه جوړه شوه رب العالمین وفرمایل کچ وکړئ توبې ځمکه نږدې راو که دا د کمې نه روان دي دا نږدې ده نو دا ګناه والا نږدې وه چې دا کم دی سل مړي کړي نو الله څه وایي حدیث کې راځي تقرب هغې ځمکې ته وایي را نږدې شه دې بلې ته وایي تباعدي لرې شه او فرشتو ته وایي جنګ مه کوې کچ وکړئ چې کمې ځمکې ته نږدې هغه ته څه وباسئ نو چې کمې له روانو یو لیشت هغې ته نږدې و رحم والا فرشتو ته څه وویسته روح جنت ته لاړ نو چې سل مړي وو کې خدای بخي مونږ خو سل نه دي کړی مونږ خو یو هم نه دي کړی الحمدلله نو نن به مونږ دا کوو تمارنو چې څومره ګناه مو کړې ده هر سړي د خپله ګناه معلومه ده نو نن به د دې ګناه د خدای په حضور کې معافي غواړو خو داسې معافي نه چې هغه به توبه توبه ده بد او چې څوک نه حمله په بد نه مکمل معافي چې خدای دا ګناه به نوره زه نه په دې میدان کې او دا به ورسره ووایه چې خدایه زه په دې خپله توبه تا ګواه کوم په دې میدان کې په دې برکتي ورځ کې چې د جمعې ورځ هم ده او د عرفې ورځ هم ده نو خدای زه تا ګواه کوم پروردګاره په خپله توبه او ته د مسلمان په توبه خوشحالېږي الله د مسلمان په توبه دومره خوشحالېږي دومره یو حدیث ته بل ویم ګرمي ده نو بیا دعا کوي انشاءالله العظیم رسول الله مبارک فرمایي وی د مسلمان په توبه الله څونه خوشحالېږي و یو سړی په یو اس باندې سوري او په یو ځنګل کې روانېرونو دا اوری ناشنا حدیث نو یو ځای کې دې ستړي شي نو اس ودرئ پاس ته پاسه د اوبه هم پرتې دی د خوراک او سامان پروت دی او دی اوده شو چې راپاسېد اس ته تښتېدلی دی نشته یا خدای زما اوبه زما خوراک خو ټول په اس ته پاسه او اس خو لاړ دا خو به زه به څه کوم دې منډې ووایي او ستړي شي خولې ته بیږي ای خدای دا به څه کوم زه خو له دې میدان نه اوس وتی نه شم او حضور پاک وایي داسې ځنګل دی چې خطرناک ځنګل دی نو دی واپس هغه خپل ځای له راشي ډډه ووایي ځکه په دې خوب کې رانه ساه لاړه ځکه د مرګ ټول اسباب دی نو چې دی کله اوده شي او راویښ نو اس ورته ولاړ نو په اس یې همغه خپلې اوبه مې خپل خوراک مې نو دی د خوشحالۍ نه څه وایي د خوشحالۍ نه دی وي اللهم انت عبدي وانا ربک خدای ته مې بنده او زه دې رب یم رسول الله مبارک وایي خطا شي په دې خطایۍ خدای څوک نه نیسي چې زه دې بنده یم ته مې رب یې دومره د خوشحالۍ نه خطا شي چې وایي ته مې بنده او زه دې رب یم وایي دا سړی چې په دې خپل اس او په خوراک موندلو څونه خوشحاله دی الله د مسلمان په توبه ر دې نه زیات خوشحالي نن به څه کوو ورونو وایه راته توبه به وباسو څنګه توبه به وباسو داسې ها یا الله چې موږ څونه ګناه کړې ده خدایه تا ته معلومه ده موږ ته معلومه ده موږ پې ستومانه یو چې نه وې کړې خبره آینده امنیت دی چې نه به کوو او تا نه معافي غواړو او دویم به څه وایې دویم به ده ووایه چې خدایه زما ډېر زیات ګناهونه دي زه ډېر ګناهګار یم دومره چې د دریاب د قطرونو دونو د پاڼو د شګو د ذراتو نه ډېر دی خو خدای ایمان مې دا دی چې ستا رحم د دې نه زیات دی نن صرف او صرف ستا رحم له دې میدان ته راغلی الله ما سره به د خپل رحم او د خپل کرم معامله کې الله ستا رحم نه راغلی نو انشاءالله امید لرو چې مونږ خړکوړي او مونږ سخابین والا او مونږ د تور مخي او مونږ ګناهګار مونږ په من د ګناه نه ډک انشاءالله امید لرو چې مونږ به خدای معاف کوي زمونږ ایمان دی چې الله زمونږ رب دی زمونږ رب بل نشته او مونږ ډېر بې کسه بې څوکه یو بل هم سوچته نه بل اسرم نشته چا ته ودرېږو الله چا ته لاړ شو چا ته وجاړو بغیر د خدای نه زمونږ د فریاد بل ځای نشته مور پلار نه به هم دغه سوال وکړې ښه چې الله زمونږ مور پلار چې کوم مړه دي او کوم څوک د چا څومره مړه دي وایي ګناهګار خدای یې درغلي
ګناهګار درغلي دي او خدایا د رسول الله مبارک وینا ده چې د جمدو دوا د مړو دپاره خدای قبلی دا به ورسره ووایې او نورم چې څه دعاګانې کوې نو خدای پاک به یې قبلی لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله تعالى صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما تحبه وترضاه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا رب العالمين يا الله خدای مونږ د عرفات په دې میدان کې تا ته ولاړ یو الله تا ته ناست یو الله د جمعې ورځم ده او د عرفې ورځم ده مبارک میدان دی او مونږ د حج په نیتونو راغلي یو د حج ارادې مو کړي نیت هم کړی او الله مونږ مسافر یو د ډېر لرې ځای نه راغلي او الله خپل اهل او عیال هم په کورونو کې پرېښي دي خدایه د ټولو نه مخکې و تا ته دا سوال کوم یا الله زمونږ ګناهونه معاف یا الله زمونږ ګناهونه معاف یا الله زمونږ ګناهونه معاف الله زمونږ ګناهونه د دریاب د قطرو نه او د شګو د ذراتو او د اونو د پاڼو نه زیات دي الله زمونږ د ګناهونو دونه پیټې دي چې مونږ یې وړی هم نه شو الله مونږ دونه ګناهګار یو چې مونږ تا سره د دې ګناهونو سره مخامخ کېدی هم نه شو الله دا مو ایمان دی چې زمونږ د ګناه نه ستا رحم زیات دی خدای زمونږ د ګناه نه ستا رحم زیات دی الله ته ارحم الراحمین الله ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اکرم الاکرمین اکرم الاکرمین وارحم الراحمین الله زمونږ ټول ګناهونه معاف یا الله زمونږ واړه او لوی ټول ګناهونه معاف الله زمونږ پټ او ښکاره ټول ګناهونه معاف الله زمونږ زاړه او نوي ټول ګناهونه معاف یا الله چې ستا کوم حقونه زمونږ په دې غاړه او دې سټ کې پراته دي هغه ستا حق دی خدایه ستا سره اختیار دی الله تی راته معاف که او که ستا د بندګانو کوم حقونه زمونږ په دې غاړه کې پراته ستا د بندګانو کوم حقونه زمونږ غاړه کې پراته خدایه
هغې له جنت ورکوه موږ معاف د هغې په بدل کې هغې له جنتونه ورکړه او خدایه موږ معاف کړه خدایه تا خو د سلو مړو قاتل بخلی دی خدایه تا خو کفن چور او کفنستو والا بخلی دی الله خو تا خو هغه خلک بخلی دی چې چا شرکونه کړي دي هغه خلک دې بخلی دی چې لوڼه جمدی خښې کړي دي هغه خلک دې بخلی دی چې د دنیا بدعملۍ کړي دي او تا ته سر ښکته کړی دی توبه استره تا بخلی دی یا الله مونږ وبخه الله مونږ معاف که خدای الله مونږ معاف که خدای الله مونږ معاف که خدای مونږ تا له راغلي یو الله زمونږ بل اسره نشته خدای چا له لاړ شو بل څوک دی چې مونږ هغه له لاړ شو د هغه نه وغواړو ټول تا ته محتاج دي پیغمبرانو تا ته چغې والي صحابو تا ته چغې والي عالمانو نیکانو تا ته چغې والي صالحینو تا ته چغې والي فرشتې تا ته چغې وایي خدایه او دا مې ایمان دی چې ستا د ذات نه بغیر بل اسره زموږ شته نه الله ستا د ذات نه زموږ بل اسره نشته تا ته چغه وو خدایه تا ته مو خولې واضح کړې دي او ګناهګار یو خدایه نیک عمل نشته خدایه په هره ګړۍ ګناه کړې ده خدایه یا الله دې میدان کې تا نه سوال کوو لبیک سره سوال کوو مونږ معاف کړه مونږ وبخه خدایه رسول الله مبارک د وینا مطابق داسې که یوم ولدته امه لکه د بچو کې د مور نه پاک چې پیدای خدایه هغسې وبخه خدایه خدای ستا پې څه کېږي ته مو نه بخې مونږ زر کېږو خدای مونږ زر کېږو که ته مو نه بخې مونږ زر کېږو خدای ستا قهر ته غرونه نه چې ټینګېږي دریابونه نه چې ټینګېږي مونږ غوندې ماشیمېږي به ورته څه ټینګېږي یا الله مونږ جزا نه وبخه خدایه نحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء مونږ محتاج یو ته غني ذات مونږ ستا مخلوق یو ته زمونږ خالق مونږ ستا مرزوقین یو ډوډۍ راکړې ته رازق یې خدایه ته زمونږ رب یې مونږ تا پاللي یو الله خدایه وجود تا راکړی ته مصور یې شکلونه تا راکړي الله دنیا او آخر ستا په لاس کې د قیامت ورځ ستا په لاس کې د قبر تیارې رڼا تا سره دی خدایه د قبر تیارې رڼا تا سره دی خدایه خدای چې ته به زمونږ نه سا څنګه وباسې زمونږ نه به سا څنګه وباسې خدایه یا الله معاف معاف بکم ورست مونږ نه سو باسې بکم ټیم سو باسې هغه ټیم زمونږ نه سو باسه چې کوم وخت مونږ نه خوشحاله آمین آمین د کوم وخت مونږ نه خفې ده آمین یا الله د قبر تیارې رڼا کړه آمین آمین د قبر تیارې رڼا کړه آمین د قبر جون به شروع کېږي او کله به ختمېږي خدایه دا خو تا ته پته ده خدایه د قبر جون مونږ له د جنت د باغچو وګرځه آمین خدایه د جهنم اورې مه ګرځه آمین او الله چې د قبر نه پاسې په نیکو اعمالو مسور کې خدایه آمین او د رسول الله مبارک خوانم بوسې آمین د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر به نصیب آمین او یا خدای دا هر څه به اله کېږي چې ته مه بخې ته مه بخې معاف کړه ګناهګار معاف کړه الله ګناهګار معاف کړه د ګناه ککړ معاف کړه د ګناه ککړ معاف کړه تا د ذات نه بغیر زموږ ملجا مأوا بله نشته ټکانه بله نشته چې بیماري راشي تا ته چغې وو چې تکلیف راشي تا ته چغې وو چې مصیبت راشي الله تا ته چغې وو
خدای ته زموږ ربي بل رب زموږ نشته خدای بل رب نشته بل خالق نشته بل مالک نشته ته زموږ ته موعظې موزلې اول آخر خدایا د دې ټول مخلوق تدبیر ستا په لاس کې زموږ سټو کې ستا په لاس کې زموږ د بچو زموږ د مور او پلار خدای زموږ مور او پلار وبخښي کوم مړه دي خدای وې بخښي خدای په قبرونو کې پراته دي زموږ دعا ته محتاج دي او د جمدو دعا د مړو دپاره قبلېږي یا خدای ته معاف زموږ نیا نیکونه تروریانې چې کوم مړي دي ټولو بخیر یا خدایا که عذاب کې پراتی او ته وبخښې ستا پې څه کېږي خدایا نو تا خو ډېر لوی خلک بخښلی دی خدایا تا خو فرعون لم د موسی علیه السلام په خولې دعوت ورکړی ایمان راوړه بخښم دی تا خو ابو جهل ته هم د حضور پاک په خوله دعوت ورکړو چې ایمان راوړه بخښم دی نو که ابو جهل ایمان راوړلی وی خو تا بخښه که فرعون ایمان راوړلی وی تا بخښه که نمرود ایمان راوړلی وی تا بخښه مونږ خو مؤمنان یو الله زموږ په ته ایمان دی خدایا ستا په صفاتو ستا په پیغمبرانو ستا په کتابونو ستا په رسولانو ستا په فرښتو د آخرت پر ورځ په تقدیر زموږ ایمان دی خدای د ایمان هم نصیب کړي خدای د ایمان د زوال نه مو ساتي خدای مونږ ډېر بې څوکه یو خدای که زموږ مشران کوم قبرونو کې پراته دي او په عذاب کې مبتلا دي یا خدای مون خود یہ گھر بیٹھے تو چھوٹی کی دے خدای غیبہ گھر بیٹھے یا خدای وے یا خدای وے یا خدای وے آمین خدای جنت پر کے آمین 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 ظلم نہ کے گناہ میں کڑی پانی میں نہیں ولے ظلم نہ کے خدای رحم کا کنا رحم کا کریمہ غفارا غفورا رحمان رحیم رحم کا بے بخا او خدای مونږه مو بخا او کله چې جمدی دی مو پلار خدای ته د نیکو عملو توفیق ورکړي الله روح صحتونه ورکړي الله روح صحتونه او دیو بخا او یا الله مونږ سره د رحم معاملې امين یا خدای زمونږ بچی کامیاب امين مونږ د بچو د پاره سوال کوو بچی زمونږ میوه ده کنه الله او تارا کړی د خدای میوه د تارا کړی ده خدای زمونږ د میوه خدای خوږه کړي خدای میوه خوږه کړي یا الله دغه میوه نه مونږ له فایده راکړي خدای دغه میوه نه مونږ له فایده راکړي یا خدای ته کامیاب کړي یا الله که زمونږ لونه دي که زمونږ زامن دي که زمونږ نسل وسي خدای ته کامیاب کړي خدای د دنیا و آخرت خیر نصیب آمین آمین دنیا و آخرت د شرونو نه آمین یا الله مونږ د بال بچنو سو د غمونو نه وسات آمین لوی غم دې کنه خدای د بچو غم لوی غم خدای مونږ د بچو د غم آمین بچی کامیاب کړي آمین دا بچی چې کم کار کوي کم سبقونه وای خدای کامیاب کړي آمین او دا بچی چې الله معشومان دی خدای دیدار هم آمین منگزار کی بچیم ساجدین کے بچیم رکوع علا کے بچیم تاتا جڑیدون کے جوڑ کے بچیم نیکان کے بچیم صالحان کے او چې د چا زامن نی د چا د بچو زامن نی ډیر دوستان چې د هغې زامن نشته دلته په دې موقع موجود دي دعا وکړئ چې خدای نارینه اولاد ورکړي خدایا دا خو ستا په لاس کې دي یهب لمن یشاء اناثا چاله لونه ورکوي ویهب لمن یشاء الذکور چاله دوه زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله لونه جنکۍ هلکان دواړه ورکوي ویجعل من یشاء عقیما څوک شم کي خدای زمونږ بچی د شڼتوب نه وساتي شڼتوب نه وساتي خدای نارینه اولاد ورکړي نارینه اولاد ورکړي صالحین او خدای صحتمند د معذورو نوسو نه وساتي صحتمند بچی دیندار چې ته خوشاله یا خدایا او باید دوستان دي د هغوی کورونو کې د چارونه دي بچی نشته دعا وکړئ چې خدای نارینه اولاد ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي خدای زمونږ د زامنو زمونږ د لونو غېږې د نارینه او صحتمندو دیندارو زامنو نه ډکې خدای زمونږه زامن او ښځې لونه او خاوندان یو بل سره خوشحاله کړي خدای که د چا رښتیني د زامنو یا د لونو
صالح دیندار رشتے ور نصیب صالح دیندار رشتے ور نصیب اللہ مونږ په بچو خوشاله کړي بین ګیندم خوشاله کړي او زمونږ د زمانو او خیانو او داغی د بچو حفاظت وکړي الله الله زمونږ د مال حفاظت وکړي زمونږ د وجود حفاظت وکړي زمونږ د دین حفاظت وکړي زمونږ د بچو حفاظت وکړي یا الله تاسو مونږ ته زمونږ بچو ته زمونږ مال ته زمونږ وجودونو تسکیمونه جوړي او سازشونه جوړي تو ته هدایت نصیب دې د دې سوچ نه واړه دې د دې سوچ نه واړه تو ته هدایت نصیب او که هدایت قسمت کې نه او بیا مونږ ته زمونږ بدن ته زمونږ بچو ته زمونږ مال ته زمونږ عزت ته زمونږ ورونو ته خویندو ته داغي اولاد ته سکیم سازش جوړ نو خدای که هدایت قسمت کې نه ته په سازش کې پخپل وروان او زمونږ ته حفاظت ته زمونږ ته حفاظت ته خدای زمونږ د دین ایمان به حفاظت یا الله د دنیا او د آخر خوشاله نصیب کړي الله د دنیا او د آخر د غمونو نه مساتر خدای د دنیا او آخر د غمونو نه مساتر یا الله چې د چا کورونو کې بیماران دي تو الله روغ صحت الله مرض تا په لاس کې الله روغ صحت هم ستا په لاس کې خدای دارو ډاکټر طبيب خو اسباب دی بانی دی خدای یا الله تا تم لاس ته ولې کدی مجلس کې څومره بیماران دي یا په کورونو کې پریخي دي بیماران دي روغ صحتونه ورکړه الله شفا ورکړه الله روغ صحتونه ورکړه یا الله شفا ورکړه خدایا ته زموږ ناراضي شه ته زموږ ناراضي شه خدای او زموږ دعاګانې قبول کړه زموږ دعا قبول کړه الله ډېرو دوستانو موږ ته دعاګانې ویلې دي موږ ته سیاد دی او سند یاد الله غا دوستان ته معلوم دي رشتہ داران ویلي دي هغه درته معلوم دي داغي دعاګانې درته معلومې دي خدای دعاګانې ولا قبول کړي یا الله چې زمونږ د دعا څوک په تمه دي او زړه کې څه دعاګانې دي ولا قبول کړي چې موږ ته چا د دعاګانې ویلي دي دعا ته معلومه ده ولا قبول کړي چې چا ویلي چې موږ ته دعا وکړي چې دلته موږ خدای راولي الله ټول دلته راولي یا الله خدای موږ ته بیا سوال کوو دا زموږ اخیری عرفات مکه کنه الله دا اخیری عرفات مکه اخیری لبیک مکه لبیک لبیک اللهم لبیک لبيك اللهم لبيك لبیک لا شریک لك لبیک لبيك لا شريك لك لبيك الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لبيك بحجة لبيك بحجة لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ځان له پټې دعاګانې وغواړئ پټې دعاګانې ځان له وغواړئ
دعا کې زما بعضې دوستان دي هغې ته دعا کې بالخصوص زمونږ ډاکټر بخبلان صاحب ته دعا کې دله خدای روغ صحت ورکړي والدې له خدای روغ صحت ورکړي الله تعالی لاس کې مزید شفا واچي الله تعالی والدې له روغ صحت ورکړي د ټولو وروڼو الله اتفاق اتحاد نصیب کړي زما یو بل ډېر مهربانه ډاکټر نجیب الحق صاحب ما سره ډېر احسانات دي هغې ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي الله یې ټول بچي کامیاب کړي الله یې د غمونو نه محفوظ کړي او بل زمونږ د ګروپ دا سربلند دی ده ته دعا وکړئ د زړه د اخلاص نه دی بیماره مې و د اخلاص نه ورته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي او الله وله شفا ورکړي او تاسو ته هم دا وایم چې که ستاسو د ده متعلق څه مسایل وي خامخا دنه به کوتاهی شوي معاف یې کړئ ښه چې کوتاهی شوي معاف یې کړئ دی به تاسو ته معافي کړي تاسو ده ته معافي کوئ زمونږ کشر دی خامخا د انسان نه غلطۍ کېږي تاسو په خدماتو کې به د ده نه کوتاهی غلطۍ شوي نو ویې بخیر د عرفات میدان دی او ټول یې معاف کړئ او دا دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې د دې ګروپ سره بار بار راولي او د دې دا ملګري دي چې کوم دا یوسف علي صاحب دی او عبدالمنان صاحب دي ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک د دوی دا ګروپونه هم کامیاب کړي دې ټولو بخیر ښه ستاسو حقونه به د دوی غاړو کې پراته خامخا هغه فیسلټي ستاسو له دوی نه دي درکړې کوم چې په کار وه نو ورته یې معافي وکړئ معاف یې کړئ خدای دې وله روغ صحت ورکړي ټولو له او الله دې کور او بار خیر نصیب کړي او سربینن بچو ته دعا وکړئ چې خدای بچي کامیاب کړي الله یې ټول وروڼو اتفاق نصیب کړي الله ټول کارونه ورته اسان کړي زما دلته نور دوستان دي زمونږ د منظور الهي صاحب دی د والد صاحب ما ته سات ټلیفون کړی هغه ته دعا وکړئ د والدې صاحب خویندې کور والا بچو ته چې الله د خیر او برکت ژوند نصیب کړي خدای دلته راولي ډېر په دادارۍ ما زما دوستان دي نو دوستانو ته زه دعا کوم که نه خدای په دې په خوشحالۍ راولي خدای دې روغ صحت نصیب کړي زمونږ دا سعید ورور دی د یو ورور دی د هغه بچي نشته دعا وکړئ چې خدای پاک ونه نارینه اولاد ورکړي یو بل لوری دی معذوره دی دعا وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي خدای وبخي والدې له خدای والدینو له روغ صحتونه ورکړي الله د ټول کارونه اسان او شاته مې دا صمد صاحب ناست دی د ده بچی دی امتحان ورکوي هارون دعا وکړئ چې خدای کامیاب د ټولو بچي چې څوک هم امتحانات ورکوي خدای دې په ښو نمبر وکړي زموږ یو بل دوست دی بېګا ما ته ویې پریشانی ده ورته ټینشن دی سکون اطمینان وي راته نشته دعا وکړئ چې خدای وله سکون اطمینان ورکړي ټینشنونه پریشانۍ خدای په خوشحالو زموږ مدرسې دی نعمانیه او حقانیه هغې ته دعا وکړئ د هغې استادانو ته چې خدای ترقي برکت ورکړي زموږ ټولې دیني مدرسې الله کامیاب کړي خدای د خپل غیبي خزانو نه مدد وکړي او طارق صاحب ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک یې خوشحاله کړي خدای د غمونو نه وساتي الله چې څومره زموږ د ګروپ ملګري دي ما نه نومونه هېرېږي خدایه زموږ د دې ټولو دعاګانې قبولې کړي او دې تورسرو ته دعا وکړئ دا پورې غاړه تورسرې دي دا خو د ستاسو په اسره راغلي دي که نه دې غریبانانو خو تاسو چې نه راوستی نه شوې راتلی دې تورسرو ته دعا وکړئ لوڼه ډېر قیمتي دي ګورې ښه لوڼه ډېر قیمتي وي پلارانو ته دعا کوي نو دې تورسرو زنانو ته دعا وکړئ چې خدای د حیا ژوند نصیب کړي حیا د پردې ژوند یې نصیب کړي الله چې کوم پکې زموږ د علي زحمت والده بیمار یې اکثر دعا وکړئ چې روغ صحت خدای ورکړي خدای روغ صحت عافیت ورکړي او چې نور هم پکې بیماران زنانه دي په کورسو ګرځي خدای ټول له روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي الله دواګانې قبوله کړي الله د حیا او د برکت پردې نصیب کړي یا الله ته زموږ نه راضي شي یا خدایه زموږ دوستانو بخیر دوستانو بچی مو بخیر او یا الله زموږ دا ګروپ بار بار راوستل خدای بار بار یې راوستل او خدای زموږ د حاضري قبوله کړي او یا الله وروستو چې کوم مراحل دي خدای راته احسان کړي الله وروستو مراحل اسان قبول کړي یا الله د ریا نه مستعان خدای د شرکیات او کفریات خدای د ریاکارو نه مستعان ریا نه کوو خلکو ته ښودنې نه کوو الله تعالی هر څه کوو الله تعالی کوو الله چې ته مې خوشحاله کړي خدای ته خوشحاله الله ته مو خوشحاله کړي مفتو کې دې عباد را کړی دي مفتو کې دې عزت را کړی مفتو کې دې انسانیت را کړی مفتو کې مو بخښه خدایه مور او پلار مو بخښه وروڼه خویندې مو بخښه د وروڼو خویندو بچي مو بخښه زموږ وروڼه ورونداریانې بچي دلته راوله خدای زموږ رویلونه زموږ فرزان خوریونه او زموږ ټول چې څومره دلته راوله روغ صحتونه یې نصیب زموږ وروڼه خویندې
ژونداریانې په خپلو بچو خوشحاله موږ په خپلو بچو خوشحاله خو خدای بیا د نه سوال کوو د مخلوق د شر نه مو سره د آل اولاد سره د روڼ خویندو د هغې د بچو د ښځو خدای د آل اولاد نه مو د خدای د آل اولاد د فتنو نه مو د مخلوق د شر نه مو د حاسدینو د حسد نه مو د شریانو د شر نه مو د بد نظرو د بد نظرو نه مو ای دې باچاجي ته دوام کوي دا زمونږ ډېر غریب سړی سید دې سید دې د حضور پاک نو ته بچو ته د وکړه چې بچو له خدای خروزګارونه ورکړي علم خدای روغ صحت ورکړي او دې مجلس کې ډېر دوستان دي دواګانې غواړي او زمونږ بعضې ملګري دي رانه پاتې دي عمره کې ما سره ملګري وي او دلته پاتې دعا وکړي چې خدای پاک یې حجونه لغا یا الله ته زموږ دعا قبول کړي لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک لبیک لا شریک لك لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تانیس احمد و سلمان ته دعا کوي چې خدای غېږې نارینه اولاد آمین الله کامیاب آمین الله کامیاب آمین الله ترقی برکتونه آمین ما تم دلک بیمار ام تجمع دعا کوي چې خدای روغ صحت آمین الله شفا راکړي آمین زمين د پاره خدای راکړي الله قبول کړي آمین او فیاض احمد زمارور بنور کا دلتا او ځکان نشتا دعا کوي چې خدای پاک یې سره د کور والا کیسو احمد سره د کور دلته راوي آمین خدای پاک دعاګانې زموږ د هغې دپاره قبول کړي آمین سربلال خان ته بیا دعا وکړي چې الله روغ صحت آمین الله په بچو روغ خوشحاله کړي آمین او الله دا ټوله خواري قبول آمین کړي د ټولو مرګ آمین ټول ګروپ خدای او آمین صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین اوس به یو عمل کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا عمل څوک کوي نو کدی د دې ټول د عرفات د خلکو سفارش کوي نو خدای دا سفارش یې قبله دا عمل څوک کوي د عرفات د دې میدان د ټولو خلکو سفارش چې کوي نو خدای سفارش قبله هغه عمل سل کرته بدا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یاد بھائی سو کرتا او حضور پاک فرمایي ها وې د عرفات پرواز پیغمبرانو او ما چې کومه دعا لوستره او دا غینه بهترینه دعا بل نشته نو هغه دا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کرتا بیا سل کرتا به سوره اخلاص وایي قل هو الله احد بیا بسل کرتا درود د ابراهیمی وایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یاد بشي سل کرتا لا اله الا الله وحده ولا سل کرتا سورة اخلاص سورت او سل کرتا درود شریف اللهم صل اللهم بارك خیر دکنی اللهم صل دا چې څوک وي پنن روز نو کته د دې ټول عرفات والا سفارش کې خدای پاک یې خبرې الله دا وای بیا دعا کې ها ټول استاد نن دعاګانې شروع کې مازیګر مونږ به خیری 15 بجې کو که څوک بهري 15 بجو لبا او کم 15 بجې خپل او د سونه برابر کې 15 بجو لراشه مازیګر مونږ به پجامه کو هغه نه پس بیا کې خیری خپل وقوف دعا کو نو بیا برتا د مزدلفه متعلق څه مسائل هغه بدلته ویم ها ونن روز به ټول په جړه تیروي په دعا به تیروي په ذکر تیرې کې ذکرونه او کې د ما چې ته سوې دا وایي او لګ یو پټې خیر د خیمو کې ګرمي ده لګ داسې دی اونو سورو ته لګودريږي یو 2 منټه نور تم لګودريږي او خدای ته فریاد وکړي الله دې قبول کړي او ما جس کمزوري تم دعا